بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو کتونکو پران الله او زلیبیا تاسو بدرانه خدمت کې حاضر یم. هیلمن یم چې روغ جوړ خوشاله او د صحت جامه مو پتن وي. قدرمندو کتونکو دا وخت زه موجود یم د سوات په یو ښایسته او سیلګریزه سیمه مهوډن کې. مهوډن د سوات چې کوم ښایسته ځای دی کالام، د کالام نه تقریبا د 2-3 ګنټې په فاصله سره دا ځای راځي. یقینا دا د سیلانیانو یو مرکز ګڼلی شي. لاره یې خرابه ضرور ده، مشکله ضرور ده، خو ناممکنه نه. هر سړی چې دی هغه دلته راځي او دغه خپل چکر لا ښکلا دلته ورکوي. دلته ډېر زیات سیلانیان راغلي دي، زما سره ملګري هم راغلي دي. د هغوی سره به هم خبرې اترې کوو چې هغوی دغه خپل چکر څومره انجای کړو، د ځي په هکله به څه ویل غواړي او بیا نورو کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړي. پروګرام په مخ په وړاندې بوځو، تاسو زموږ سره اوسئ. ملګری را سره ولاړ دی، دی هم چونکې زموږ سره چکر له راغلی دی او خوند یې خو ډېر واخیستو، خو زموږ د کتونکو دپاره د ده نه هم لږ انټرویو واخلم او مقصد مې هم دغه دی چې بهر کوم کتونکي دي هغو ته ښکاره شي د دې ځای څومره ښایست دی. عثمان خان څومره دې انجای کړه او څومره چې زموږ کتونکي دي هغوی ته څه ویل غواړي د مهوډن په هکله باندې؟ یاره زه خو یم که نه چې مونږ چې راغلي وو نو لکه ډېر خوند یې وکړو. چکر یې ولګو، په دغه کې هم لاړو، هغه کښتۍ کې په ډن کې وګرځېدو په جیل کې، او ډېر خوندونه یې ترې واخیستل او ډېر مزهناک ځای دی، ډېر خوندور ځای دی. لاره یې لږه خرابه ده، خو خیر چې دلته سړی راشي نو هغه تکاوټ چې کوم وي نو هغه به انشاءالله د ښایست په وجه ختمېږي. ته ووایه چې په مهوډن کې د داسې خاص څه ولیدل چې دغه بهر خلکو ته ووایي چې او مهوډن یو داسې ځای دی چې قدرت دې له هم ډېره زیاته ښکلا ورکړې ده، ډېر ښایست دلته پروت دی، څه به ویل غواړي؟ نو غفران بھائی دلته خو مخکې مونږ نه وو راغلی، ولې چې زما په خپل اولنی ځل شو چې زه مهوډن ته رالم. نو چې څنګه زه د کالام نه روان شوم مهوډن په چکر باندې، نو په لاره کوم ښایستونه ځایونه راتلل او دا مهوډن چې مې زما زړه خدای شته په خپله ډېر خوشحاله شو او ډېر مطمئن شوم. دا راته ووایه نامو سره او تعلق مو له کوم ځای سره دی؟ زما خو شهید علي نوم دی او د مټې سره یې تعلق دی. صحیح. دا راته ووایه مهوډن ته رالی، څومره انجای یې وکړه، څومره خوندونه یې واخیستل؟ دلته خو جی ډېر مزه میلاو شوه او ډېر ښکلی ځای دی او نورو ملګرو ته او نورو مینوالو ته هم د دې دغه کوو چې هغه دلته راشي او دا ځای ویني یو بیر، نو ډېر زیات ښکلی ځای دی. موږ خو ډېر زیات خوشحاله شو. بس سهار راغلي یو او لا یو شپې ودره خیره او چې نور څوک چې راځي جو را دي شي، ډېر ښکلی ځای دی. موسم خو ډېر یخ دی، ډېر یخ دی او خپله موږ له یخ کېږي او جلا شپې پته نه لګي چې چل به کېږي. د دې ځای یو باشنده را سره هم موجود دی، ستا څه نامه ده او د دې ځای؟ او جی زه یم، زما نوم ضیا جانباز دی. دا راته ووایه دلته د ورځې څومره خلک راځي؟ بس یا روز اوس سیزن خراب شوی دی، سیزن ډاون شوی دی. دا سیزن د څه وجې ډاون شوی؟ بس اسکولونه چوټې کلاو شوی دی، بس مېلمانه بس نن سبا څومره خلک راځي؟ روډ هم ډېر خراب، نن سبا خو مزه نشته یار، سیزن روډ موډ بالکل بلاک شوی دی، روډ ډېر خراب په سیزن کې څومره خلک راځي؟ سیزن کې خو دا ځای پوره مهوډن ډک یا غسر نه والا هند نه والا دیڼه پورې دا ځای ټوټل ډکي. دلته څه دي چې خاص چې خلک راځي او هغه ویني؟ بس دلته دا یو اوبه، یو خوچینی اوبه دی، د بره نه اوبه راځي، ټراوډ مچھلي دلته میلاویږي، میان میلاویږي، ځنګل شته، ښکلي چمن ځای دی، بس خیر مېلمانه دلته چکر له راځي که نه. اکثر خلک ګیلې کوي چې دلته چې کم بره ځي ګورم دي هلته سامانونه انتهایی ګران میلاویږي، په دې کې څه حقیقت شته؟ بس یار وروره اسلام آباد او دې ځای کې یو 10 روپو خبرې که نه ګراني ورکې، خو هغه دې خرچه او دې خرچه هم ګرانه که نه یار، هغه ځای نه مونږ بیا راوړو که نه. ته ووایې مهوډن ته راغلی، څومره انجای یې وکړه او بیا چې کم نور خلک راځي دلته راتلل غواړي، څه به ورته ویل غواړئ؟ ډېر انجوای وکړه او ماشاءالله ځای ډېر ښکلی دی، موسم هم ډېر زبردست دی. موږ خو چې رالو ډایرکټ باران شروع شو او د ماښام هغه محسوسېدل شروع شول، خو موسم ماشاءالله زبردست دی، غرمه ولګېدل او نورو ته هم مشوره دا ده چې راشئ خامخا دا ځای وګورئ، موسم وګورئ، دا خلک هم ماشاءالله ډېر ښه انجوای کوي او چې راځئ نو د ځان سره د کمبلو ومبلو غم مه کوئ، کمره دلته په کرایه والی بړستنې پکې دي، فومونه پکې دي، هغه غم به یې نه کوئ. څه کول پکار دي کم خلک چې راځي هغو له؟ چې کم خلک راشي ټول نور خو په کښتۍ کې یو چکر ووایي 1500 روپۍ به نه لي، دومره به نه لي، دا په دې چکر کې مې نه دي. بیا دغه کیمرامین به تاسو ته وښایي پرې اس وګرځئ، موږ پکې لا پخپله نه یو ګرځېدلي، وبګرځو او د دې نه علاوه بیا هسې پیاده پکې چکر ووایي، چار چاپېره پکې وګرځئ چې څومره ګرځېدی شئ. مهرباني. څومره کرایه ده؟ 100 روپۍ. 100 روپۍ او څو چکرې پې ورکوي؟ داسې ګول چکر. ګول چکر 100 روپۍ؟ ښه. څه به ویل غواړي په خپله چونکې د کالام اوسېدونکي یې؟ دا پکې ویم خیر دی که نه؟ ښه دا راته ووایه په خپله چونکې د کالام اوسېدونکي یې او چکر له مهوډن ته راغلي یې،
خلک ګیله کوي لاره خرابه ده د دې لارې تاسو چېرته چاته شکایات چاته څه نه دي ویلي چې دا دې حل کولو کوشش وکړي او که نه دا د واورو د لاسه یا د دغې د لاسه نه جوړېږي نه د دې حال خو روان دی اوس پې کار شروع دی اوس پې کار لږ لږ او کار پې شروع دی او انشاءالله دا به بل سیزن ته به برابر شوی څه وایي بل سیزن ته به او برابر شي انشاءالله بیا به برابر شوی صحیح. ډېر ښکلی ځای دی چکر نه څومره خوندونه واخیست ډېر زیات خوند مې واخیستو چکریان ته دا وینا ده چې دې ته راشي او ښکلی دا ځای انجوی کړي صحیح مهرباني جی قدرمنو کتونکو نو دا د سوات مهوډن هغه ښکلاګانې وي چې تاسو ته مې د خپلې کیمرې په دغه شیشه کې راخوندې کړې یقین ساتم چې تاسو به هم د پروګرام نه ډېر خوندونه اخیستي تر دې بله پروګرام پورې راله اجازت راکوئ په لوی الله مو سپارم د تل پاتې